من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآت ذا القربى حقه والمسكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شريف وآية. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزت مند مسلمانانو، ما ستاسو د وړاندې د قرآن مجید یو څو الفاظ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خوږو احادیثو نه یو حدیث تلاوت ک. د الله پاک دربار کې سوال دی چې الله پاک ماته د صحیح وینا توفیق، تاسو ته صحیح اورېدو توفیق، ماته او تاسو ته ټول انسانیت ته د عمل کولو توفیق راکړي. د یو انسان په بل انسان باندې الله څه حقوق مقرر کړي دي. هغه انسانانو کې بعضې داسې دي چې هغه ډیر نږدې دي، مور پلار بچی ښځه رونه خویندې، دا ډیر نږدې رشتہ دار دي. او یو داسې دي چې لږ لرې رشتہ دار دي، ماماګان دي، تربوران دي وغیره وغیره. شریعت د هر چا خپل خپل حقوق بیان کړي. د چا زیات دي چې زیات نږدې دي نو د هغه زیات حقوق دي، چې کم نږدې دي د هغې حقوق هم کم دي. خو د رشتہ دارو نه زیات حق پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د گاونډي بیان کړی دی چې د گاونډي ډیر زیات خیال ساتي. ځکه رشتہ دار اخو به چېرته وي، یا به یو ځای کې وي یا به بل ځای کې وي، پتا چې تکلیف راشي مصیبت راشي گاونډي به تا ته ولاړي. د ټولو نه مخکې به تا ته ګاونډي ولاړي. رشتہ دار چې تا ته رارسي نو ګاونډي به ته سنبال کړي. د دې وجې نه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زیات حق د ګاونډي بیان کړي چې د ګاونډي ډیر زیات خیال ساتي. یو انصاری صحابي دی، هغه فرمایي زما پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره سکار پیښ شو، وایي زه ور روان وم چې ومې کتل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بار ولاړ دی، یو سړي سره څه خبرې کوي. وایي هغه سړی ورسره شورو دی. نو وایي زه لږ ودرېدم، ما وایي چې د دوی به څه پټه خبره وي، ورګه چې دوی دا خبره وکړي نو زه به بیا ورشم. وایي زه ورته ودرېدم، پیغمبر علیه السلام هغه سړي ودرولی دی او یو لوی داستان یې ورته راغښتی دی. وایي زه زړه کې داسې خفه شوم، ما وایي چې پیغمبر علیه السلام خو یې ډېر ستړی کړ، ولاړ ولاړ ولاړ، بیا رخصت شو لاړه. وایي بیا زه پیغمبر علیه السلام ته ورنږدې شوم، وایي ما پیغمبر علیه السلام ته وی چې یا رسول الله دې سړي خو ته ډېر زیات ستړی کړې.
دونه ساتي او درولې ستا خو دا خپې ستړې کړې. وای ما ته پیغمبر علیه السلام فرمایل چې تا ولیدم چې دا سړی تا ولید چې ما سره ولاړو. وای ما ورته وی چې او ما ولیدې چې دې سړی ته ستړې کړې او ډېر لوی داستان یې درته راغشتی. پیغمبر علیه السلام راته وی چې دا خو حضرت جبریل و چې را سره ولاړو. یا رسول الله د سوي د خو لوی قصه راغشتې وه. پیغمبر علیه السلام فرمایل چې حضرت جبریل ما ته د ګاونډي حقوق بیانول چې دا حق دی دا حق دی دا حق دی او وای زه ویریدم ما وی چې دا ګاونډي را سره په میراث کې شریک نه کی. یعنی دون تاکید وګوره پیغمبر علیه السلام نو درول او د ګاونډي حقوق وته بیانول. دا ګاونډي ډیر زیات حق دی. پیغمبر علیه السلام دا غي ډیر تاکید کړی دی. الله پاک چې دی نو ډیر تاکید کړی دی پاغه باندې. پیغمبر علیه السلام یو ځل صحابه ته فرمایي وې زما صحابه ما ته د وایي زنا څنګه عمل دی. هغه وته یا رسول الله زنا حرام ده او تر قیامت پورې حرام ده او غټه ګناه ده. پیغمبر علیه السلام وته فرمایي وی چې یو سړی لږ زناګانې وکړي وی دا ګناه دومره نه ده خو چې د ګاونډي ښځې ته او د هغه حیات یې وکتل او د هغه بې حیایي یې وکړه دا ډېره غټه ګناه ده. یعنی دا د لسو زناګانو نه هم زیاته ګناه ده. بیا صحابو نه تپوس وکړه غلا څنګه ګناه ده. یا رسول الله غلا خو قرآن کې الله ولا حد مقرر کړی دی چې لاس پته کټ کوي دومره غټه ګناه ده. پیغمبر علیه السلام وته فرمایل وای که یو سړی لږ غلاګانې وکړي هغه دومره ګناه نه ده خو که د ګاونډي نه ذره بر سیس پټ کو دا ډېره ګناه ده. د ګاونډي حیا هغه ستا خپله حیا ده. د ګاونډي یو سیز امانت هغه ستا خپل سیز دی امانت دی تاسو د هغې به خیال ساتي د هغې به رعایت کې. پیغمبر علیه السلام د ګاونډي ډیر زیات حق بیان کړی. زمونږ معاشره کې مونږ چې تکلیف رسو نو ګاونډي ته رسو. زمونږ د ظلم او زمونږ د زیاتی نشانه چې وي هغه ګاونډي وي. نور خلک بیا وروسته وي. ګاونډي بالکل مونږ خیال نه ساتي. امام غزالی رحمه الله لیکلی دی دومره پورې احتیاط لیکلی دی وای تاسو کټوې چې پخوي وای چې ستاسو د کور د کټوې بوی هغه ستاسو ګاونډي کره لاړ نشي. اسې نه چې هغوی کمزوري وي هغه سې کټوې نشي پخولی هغه سې ترسکونتیا هغوی نشي او هغوی ستاسو هغه کټوې ته وپسخیږي. د دې وجه نه پیغمبر علیه السلام فرمای وای تاسو چې خوراک پخوي روټه پخوي اوبه پکې لګي زیاتې واچوي چې ګاونډیانو یې سم پکې وکړي اسې نه چې ستاسو ته هغوی وپسخیږي. امام غزالی رحمه الله دې پوری لیکلی دي وای تاسو کچته فروټ راوړې نو خیال کوي چې هغه ګاونډي ته ښکاره نه کې. د ګاونډي بچي به ورته وپسخیږي هغوی به خوړی نشي نو پسخیږي به ورته خیال کوي چې تاسو هغه اونه پسخوئ ورته. دا حقوق دي ډېر زیات د ګاونډي پیغمبر علیه السلام بیان کړي دي علما کرامو بیان کړي دي چې تاسو د دې ډېر زیات خیال ساتئ. پیغمبر علیه السلام فرمایي وی درې قسمه ګاونډیان دي. یو ګاونډي هغه دی چې یو حق دی. یو ګاونډي هغه دی چې دوه حقونه دي او یو ګاونډي هغه دی چې د هغه درې حق دي. چې یو حق دی دا هغه ګاونډي دی چې دا کافر دی. ستا ګاونډ کې اوسېږي عیسائی دی هندو دی سیک دی وغیره وغیره کافر تا سره خوا کې اوسېږي په ګاونډ کې دا د یو حق دی. صرف د ګاونډګیرۍ حق دی نور حق یې نشته. خدا وګوره پیغمبر علیه السلام د ګاونډي څومره حقوق بیان کړل. دا ټول حقوق دا به د کافر ګاونډي له ورکې دا د حق دی. او دویم هغه دی چې د هغه دوه حق دي. هغه دا دی چې ګاونډي دی
کافر هم دی مسلمان دی کافر نه دی نو دا هغه بیا دوه حق دي یوې د هغه مسلمانۍ حق دی او یوې د ګاونډګیرۍ حق نو دا د دوه حق دي او یو دا دی چې مسلمان هم دی ګاونډي دی هم دی او رشتہ دار دی هم دی نو دا هغه بیا درې حق دي د هغه ورسره د هغه رشتہ دارۍ حق هم دی چې د هغې خیال به هم ساتي وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل والجار ذي القربى والجار الجنوب وصاحب بالجنب یو دا گاونډګیرۍ حق دی یو چې دی نو د مسلمانۍ حق دی بلې چې دی نو د رشتہ دارۍ حق دی نو د رشتہ دارۍ حق په مدا کې تر دې حده پورې فقها او علماو لیکلي دي و ستاسو وصاحب بالجنب چې ګاډي کې د سره په سیټ کې یو سړی مرګري شو هغه ته فراخي پیدا کا چې هغه په سیټ کې تنگ نه ناس چې هغه ته ځای کولوي مونږه کوشش دا کوو چې سیټ کې خدا سي خپې وغځو چې دا بل را سره کولو کینې نه زمونږ دا عادت حالان کې هغه ته سہولت ورکول پکار جستا گاونډي تاسو سره چې خوا کې دي چې هغه ته سہولت وي پناسته کې په سفر کې وته سہولت په سیټ باندې جګړې کوو زمونږ ډیر خراب عادتونه دي دا د گاونډي حقوق د امام ابو حنیفه رحمه الله زمونږ د مذهب امام دی دا هغه یو گاونډي او موچیو هغه موچی په ټوله ورځ په دکان کې مزدوري وکړه امام ابو حنیفه خدا معمولو چې د شپې ټوله شپه به هغه ولاړ او عبادت وکاو خو کې وسره دا گاونډي دی چې به ماښام د دکان راغی نو به ځان سره به دنیا غوښه راغشتې وه شراب به راغشتي او بس شروع به شو غوښه په خول به شروع کړل او بیا به چې دینو هغه په خکړه تیار به کړه او به خوړه بیا به ورپسې شراب وسکل او بیا به شروع شو په ټپو باندې ټپې به شروع نو لګیا و امام ابو حنیفه به په گاون کې تنګو ځکه هغه په نفل ولاړو په منځ باندې به ولاړو او د بدا په چې سړی نشه شي خو بیا لګي چغي وي بدره دی وي او دی به لګي او دا ټپې به ویلي او شروع به په چغه چغه یو ځل پولیس ونیو او بویت جیل کې واچ شپشوا امام ابو حنیفه رحمه الله او قتل گاونډي کور چغې ناراضي شور زګ نشتا تاسو یو کسباله چې یاره زماغه گاونډي نن بیګا نو خاموشي و په دې کور کې چا وته وی خو پولیسو نیولې دي بوتلې دي شراب مراب اسکل مجرم او بوتلې ښا امام ابو حنیفه روان شو بادشاہ لاله بادشاہ خبر شو چې امام ابو حنیفه مال را روان دي هغه ډیر د امام ابو حنیفه لوی سړی او تعظیم وکاو بادشاہ ولې دربار نه بار وروت چې امام ابو حنیفه رحمه الله را روان دي ډیر تعظیم سره دن راوس ځان سره په تخ باندې کینو عاجزه سره ته تاسو کوي حضرت څه ضرورت تاسو ولې دلته رااله هغه وته وی زما یو گاونډي دی او هغه تاسو نیولې دي نو زه نه غواړم چې زما گاونډي په جیل کې وي کسو جرمي کړی وي نو زه ته درخواست کوم معافي وته وکي او دا پرې دی بادشاہ وته وی حضرت ته صرف د یو گاونډي خبره کې ته چې زما دربار ته رالی نو په نن شپه کې چې مونږ څومره قیدیان نیولې دي دا ټول قیدیان زه د هغې د برکت آزادوم ما غونډ آزاد کړي دا هغه موچي د لاسه ټول قیدیان آزاد شو امام ابو حنیفه رحمه الله د گاونډي دومره زیات خیال ساته حالان کې هغه گاونډي چې هغه به ته تکلیف رساو دا نه چې هغه خوشاله وته نه خوشاله ته نو داغه په عبادت کې به فرق راته خو نه بیام گاونډیو اگر چې هغه یو فاسق او فاجر خداغه به خیال سات زمونږ علمیه دا د عزت مندو مونږ گاونډي ته نقصان رسو تکلیف رسو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا حقوق بیان کړی دی عزت مندو د گاونډي چې تاسو د گاونډي ډیر خیال ساتئ مسلمان انا کامل مسلمان دی چې د دې حقوق خیال ساتي
او چې د دې حقوق خیال نه ساتي دا کامل مسلمان دی نه. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي دا کامل مسلمان نه دی، دا د ایمان کې کمزوري ده، د اسلام کې کمزوري ده. که خپل ایمان مضبوطول غواړو، کامل مسلمانان جوړېدل غواړو، عزتمندو د دې حقوق خیال وساتو. لکه مثلا دا زمونږ کالونی ده، دا یو کور دی، تاسو ګورئ په یو گیټ دننه یو کور دی، د دې ټولو حیا یو حیا ده، دا ټول ګاونډیان دي. بعضې خو لوی کلي وي هغې کې به ګاونډي وي، خو چې دغسې کالونی وي په دې کې ډېر زیات خیال ساتل، احترام ساتل، د حیا او د پردې خیال ساتل، د گاونډګیرۍ خیال ساتل. او گاونډي دلته هر سړی گاونډي دی. اگر چې په لوی کلي کې د فقهاو دا مسله ده وای کوم گاونډي زیات نږدې دی، نو فقهاو لیکلي دي وای هغه گاونډي چې د هغه دروازه تا ته نږدې وي، نو د کوم دروازه چې تا ته نږدې ده نو د هغه حق زیات دی. نو د گاونډیانو ډېر حق خیال ساتل پکار دي، د یو بل احترام. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای وای بیت الله روان کې خدای یو مسلمان زړه مر روانوي، هغه ته تکلیف او ضرر مور کا. د مسلمان د زړه ډېر خیال ساته. المسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده، چې ستا د جبې د ضرر نه، ستا د لاس د ضرر نه یو مسلمان چې دی نو دا محفوظ وي. وګوره مسلمان یاد کړی دی، گاونډي نه، صرف مسلمان چې وي هغه به ستا د لاس او د جبې د ضرر نه محفوظ وي. نو چې بیا گاونډي وي دا هغه ډېر خیال. سازشونه جوړول نه چې مونږ یو بل ته سازشونه جوړو، خصوصا گاونډي ته دومره سازشونه جوړ کو چې هغه د هغه ځای نه پتلو باندې مجبوره کو چې وتښتي، مونږ یې تښتو چې دا گاونډي د دې ځای نه لاړ شي. د دې حقوقو چې خیال ساتو الله به رانه راضي شي، ژوند به مسان شي. دا زمونږ ژوند ګران ځکه دی چې مونږ د یو بل د حقوقو خیال نه ساتو، د گاونډي د حق خیال نه ساتو. د یو مسلمان تاسو وګورئ، مسلمان هغه چې هغه کافر وي د هغه هم خیال ساتي، هغه ستا گاونډي دی، د هغه پتا باندې حق دی د گاونډګیرۍ، د هغه به ډېر زیات خیال ساتي. د دې حقوقو خیال وساتو، ژوند به مسان شي، اسانتیا به هم ژوند کې راشي، الله ته به نږدې شو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام برانه خوشاله شي، چې یو مسلمان خوشاله شي الله هم راضي شي. نو چې الله راضي شي آخرت په مخ شي، دنیا ژوند به الله زموږ کې. تکلیفونه او پریشانې ځکه زیاتې دي چې مونږ حقوق او خیال نه ساتو، د حقوق ډېر زیات خیال وساتو. الله دې مالم د عمل کولو توفیق راکړي، الله دې تاسو لم د عمل کولو توفیق راکړي. یو مسله ده زمونږ ډېر مرګري په دې کې کوتاهي کوي، قومه او جلسه. په دې مانځه کې دا قومه ده او جلسه ده. قومه دې ته وایي د دې رکوع نه وروستو سمع الله لمن حمده، اوس دلته د ودرېدل ربنا لك الحمد، دا ودرېدل او دا ویل دې ته قومه وایي. او جلسه د دوو سجدو په منځ کې چې سړی کینی، څومره اندازه کینی، وایي چې دا بدن قرارې بیا مومي. روایتو کې راځي وایي تاسو درې ځله رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي چې پکې ووایي. مونږ رب اغفر لي کله وایو، مونږ ټونګې لګو داسې یوې سجدې په سمدستي بله. او رکوع د هر سړي ملا ماته، رکوع نه منځ کې خو سره مونږ رکوع نه نیغ ځو مونږ سجدې ته. حالانکه علماو لیکلي دي وای دا قومه او جلسه خو رکن نه دی، یعنی فرض نه ده خو واجب ده. علماء ورته واجب ویلي، مونږ دا واجب پریښي دي. بالکل هېڅوک کوم مولا چې دغسې کوي د هغه مولا نه مقتدیان تنګ وي، وایي دی اوږد مونځ کوي، دومره به ودرېږي. او زه خو خپله لږ ډېر ودرېږم، د هغه ډېر ودرېدو وجه مې نور څه نه ده، عادت جوړ شي، چې د قوم عادت جوړ شي. د عادت جوړېدل ضروري دي، ځکه هر سړی د رکوع نه چې رکوع ته لاړ شي به ډایرکټ سجدې له ځي. زه کله کله ما ته شاته دا مقتدیان ښکاري، هر امام ته مقتدي ښکاري، زه ودرېږم مقتدیان لاړ شي لاندې سجده کې پراتی،
او زه په هغه ورځ باندې چې مقتدی لاندې لاړ شي زه له ښه ډېر ودرېږم پرې چې دی پروت دونه خیال خو ساتل پکاري چې یاره دا قومه ده یو واجب رکن دی وګوره واجب عمل دی دا واجب مونږ پریخي دي د قرنګي د دوه سجدو په منځ کې سجدي په منځ کې کینا امام ناستی ته رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي دا وای نو که سجده جلسه بدیم پوره شي او بیا خیر دې که دومره نه نو دومره خوشي چې بدن قراري بیا مومي داسې نه چې بس رواني نه چې بدن لږ آرام بیا مومي کپڑے ودرېږي بدن ودرېږي بیا بلې سجدې لاله نو دا قومه او جلسه دا واجب دي چې دا مونږه واجب پرېنودو او چې واجب په منځ کې نه وي نو دا مونځ دی بیا دا مونځ نه دی عزتمندو دا اسی پیغمبر علیه السلام هغه یو کس راغی مونځ یې وکړ پیغمبر علیه السلام ورته وی بیا مونځ وکړه هغه راغی بیا مونځ وکړه پیغمبر علیه السلام ورته وی مونځ دی ونه شو دوباره مونځ وکړه په دریم ځل یې مونځ وکړه پیغمبر علیه السلام ورته په دریم ځل وی مونځ دی ونه شو دوباره مونځ وکړه ځکه چې د هغه قومه او جلسه نه وه دغسې ټونګي یې والي نو عزتمندو مونځ هله مونځ شي چې د هغې هر رکن په خپل ځای شي یو ادا د مانځه ده او یو قیام د مانځه دی قیام د مانځه دا دی چې هر رکن په خپل ځای شي او ادا د مونږه کو چې د مونږ څه کو دی ته ادا وایي نو دی کې نه رکوع شته او نه سجده شته او نه قومه شته او نه جلسه شته خو بس فرض م وکړلو او به ځانم ته بېغمه که ځانم ته خلاص که په داسې مانځ باندې ځان خلاصېدل نه کېږي ځان ته خلاصولي نو ځانم ته خلاص الله دې موږ ټولو له عمل کولو توفیق راکړي صحیح منځونو کوشش وکړو ان شاء الله چې منځ مونږ صحیح وي حقوق الله او حقوق العباد نو چې حقوق الله هم زمونږ روغ وي او حقوق العباد هغه هم زمونږ وي د ګاونډي خیال وي د رشتہ دار د رشتې خیال وي ان شاء الله زمونږ ژوند کې به اسانه وي زمونږ وروسته ژوند چې را روان دي د قبر او د آخرت ان شاء الله هغه به د خیر او د عافیت وي الله دې موږ ټولو له عمل کولو توفیق راکړي اللهم ربنا آتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه سنت کا خدای